أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. لسم سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 41. د سورت په شروع کې یو دعوی ذکر کړی و چې د مال غنیمت بچاله ورکو. په هغې دعوه باندې د هغې وجې او علتونه الله تعالی صورت کې ذکر کول چې د مال غنیمت د الله تعالی او د الله د رسول دی، د هغې خوښه ده چې څنګه ترتیب یې کوي. اوس په دې ځای کې د مال غنیمت تقسیم ذکر کوي. اول مال غنیمت ویل شي څه ته، دا سی نو مال غنیمت هغه مال ته ویل شي چې دا کائنات د هر څه د مال دولت ځمکه او اسمان دا هر څه د الله تعالی دي، دا مخلوق د الله تعالی دی. د مخلوق د رهنمایۍ دپاره د دوی د سمېدلو دپاره الله تعالی انبیا راولېږل، ولې کتابونه ورکړل چې دا مخلوق دا انسانان په لار باندې راشي او دوی سم شي. خو چې کوم مخلوق کوم انسانانو د الله د حکم نافرمانی وکړه، بغاوت یې وکړو، نو د الله حکم راغی چې دغه خلکو سره د جهاد وکړلی شي، دغه خلکو سره د جنګ وکړلی شي. هغوی پخوا به جنګونه داسې وو د نن زمانې په شانتې نه، بلکې پیدل سفر به وي. ډېر وخت په میاشتو سفر به وکړو، نو چې کوم کس به ته نو ځان سره به اوښان بوتلل، په اسانو به تلل، توره او نیزې به یې وړلې، کو کور کې به ورکر څه وو هغه به یې راواغېستل، زنانه به ماشومان به هم ورسره تلل، خپل څاروي به یې ځان سره بوتلل، لا بړل پیدل سفر یې به وي، په لاره به یې چېدل، خپل څاروي به ځان سره بوتلل او مال به یې راغستی وي. مونږ خو ځو دا په کور کې چا ته پرېږدو. نو چې کله به د جنګ ځای ته ورسېدل نو نوجوانان او ځوانان دی به مخکې شول، دی به صفونو کې ودرېدل، او چې کومې زنانه او ماشومان او بوډاګان شاته و دی به شاته خپل ځای کې پړاو اچولو، دی به هلته ناست و، دی به روټۍ پخولې خپل لښکر دپاره او دغه رنګې تیاری به یې کوله. نو موقع به چې داسې راله چې صحابه کرام مسلمانان دی به غالب شو، دی به بې ضرور شو، نو دا کسان به په رستو باندې په تیښته شو.